سلور قسم ورور دي يو نسبي ورور دي أيو رزاعي ورور دي. رزاعي ورور هغه چاته وایي چې دې دواړو کسانو د یوې زنانه پی ورکوټوالي کې سکلي په دې دواړو کې یا دواړو د یو د مور او یا دواړو د بل د مور او یا دې دواړو په شریکه د یوې درېیمې ښځې پی په ورکوټوالي کې سکلي دا دواړه ورونه دي رضاعي. نو رضاعي ورور ته زکات ورکول جایز دي. دا څنګه رضاعي ورور ته زکات ورکول ام جایز دي. نسبي ورور درې قسمه دي. یو اعیاني ورونه دي، موږ تاسو ورته پښتو کې سکه ورونه وایي چې مور او پلار یې دواړه یو وي. او دویم ناسکه ورونه دي. ناسکه ورونه دوه قسمه دي. یو ته علاتي وایي د شریعت په ژبه کې چې پلار یې یو وي او میندې جدا جدا وي. او دریم اخیافي ورونه خویندې چې مور یې یوه ده او پلاران یې بیل بیل دي. نو نسبي ورونو کې دې درې واړو ورونو ته زکات ورکول جایز دي. سکه ورونو ته هم او په دا سکو کې علاتي ورونو ته هم او اخیافي ورونو ته هم چې د دواړو مال شریک یا خو بیا ځان نه خبره بیا خو نشي ورکولی. خو دا په هغه صورت کې چې د دواړو بیلتون شوي د دواړو حساب کتاب بیل بیلي دار شي. او دا غنوږي حکم د خویندو ترونه درې قسمه ترونه دي. نسبي ترونه، علاتي ترونه، اعیاني اخیافي ترونه. وراره خپل تره ته د خپل مال زکات ورکولی شي او تره خپل وراره او خپلې ورېرې ته زکات ورکولی شي. استحقاق خو پکې شرط دی چې هغه ورېرې د زکات حقداري وي. خورې خپل ماما ته زکات ورکوي او یا ماما خپل زکات خپل خورۍ او خورزې ته ورکوي، جایزه ده. دغه رنګ د پلار خور ته د قرآن او د حدیث په ژبه کې عمه وایي، عمه. او د مور خور ته د شریعت په ژبه کې خاله وایي. قرآن مور ته عمه وایي او حدیث هم عمه او خاله. نو د پلار د اړخه چې کومې تروریانې دي یا د مور د اړخه کومې تروریانې دي هغې ته وریرونه او خورۍ زکات ورکولی شي. دغه رنګې دا تروریانې خپلو وریرونو ته، خپلو وریرو ته، خپلو خوریونو ته او خپلو خورزو ته زکات ورکولی شي. ښځه خپلو بچو ته خو زکات نشي ورکولی، لیکن د دغې ښځې واده د داسې سړي سره شوی دی چې د هغه سړي د دې نه وړاندې بله ښځه او د هغې ښځې نه زامن او لوڼه، نو د ده دا موجوده ښځه د خپل مال زکات د خپل خاوند د زړې ښځې اولاد ته ورکولی شي، زامنو ته هم لوڼو ته هم. دغه رنګې یو ښځه ده اولې د یو خاوند سره نکاح شوې ده، د هغې نه بچي دي او بیا خاوند نعوذ بالله یا ولا طلاق ورکړي یا مړ دی او بیا د دغې ښځې نکاح د بل سړي سره وشوه. اوس د دې ښځې
موجوده خاون د خپل مال زکات د خپل خځې هغه بچو ته چې د مخکینی خاون نو ورکولی شي زامنو ته ورکولی شي لور ته ورکولی شي دغه رنګ یو مسلمان خپل زوی ته خو زکات نشي ورکولی لیکن که زوی ته یې واده کړی او د دې د انګور د زکات حقداره وه نو بیا سخر د خپل مال زکات خپلې حقداري انګور ته ورکولی شي اوس که بیا د ده هغه انګور د ده هغه پیسې د ده په زوی باندې خرڅ کولی جایز ګناه پکې نشته او دغه رنګي زومه خپل زکات خرته ورکولی شي او زوم د خپل مال زکات خپل خواږه ده هم ورکولی شي او سخر او خواخي د خپل مال زکات خپل زوم ته هم ورکولی شي چې هغه د زکات حقدار او د زکات مستحق رضاعي ورور ته زکات ورکولی شي رضاعي پلار ته زکات ورکولی شي رضاعي مور ته زکات ورکولی شي دا رضاعي پلار رضاعي مور خپل رضاعي اولاد هم زکات ورکولی شي د کومو خپلوانو ترمنځ د نسب تعلق د کومو خپلوانو ترمنځ د نسب تعلقي دا غوړي دوه قسمه دي یو ته د شریعت په جمع کې اصول وایي او بل ته د شریعت په جمع کې فروع وایي اصول معنا ده چې دې د شانه پیدا دي نو د دنه بره د مور د اړخې او د پلار د اړخې دې ته اصول وایي لا نیکه ور نیکه لامي مور د مور د اړخانیا یا د نیا هغه مور نو زوی د خپل مال زکات پلار ته نیکه ته ور نیکه ته نشي ورکولی مور ته د مور مور ته د مور د مور مور ته زکات نشي ورکولی دغه رنګي اصول نیکه د خپل مال زکات خپل وصي ته نشي ورکولی کم وصي او وصي چې د زوی نه پیدا دي نو دا ضابطه شریعت ذکر کړی ښځه مالداره ده مالداره معنا ده چې خاوند دی مالدار او د واده په وخت کې ولا ونیمې تورې کاریه کړي او یا د واده په وخت کې د پلار کاریه کړي او دغه کاری د دې سره پروت دی نو دې اوس مالداره ده د زکات حقداره نه ده او حالات راځي او د حالات بدلول ولا خو الله پاک قرآن کې الله وی وتلک الايام نداولها بین الناس دا ورځې شپې دا زمانه موږ د خلکو په من کې اړو یو سړی به یو وخت کې کروڑپتی او نعوذ بالله بل وخت بخیر ته نست یو سړی به یو وخت مزدوري بل وخت به بیا غټ دکاندار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيو عظيمة وظيفة محبوب غبار دخل مباركين ندي جملي معناه من لا حول معناه من لا حول إذا حالاته بدلوا لا بقى بسكين حالات الله بدري بل إيش وكل شيء بدلوا
د بادشاهانو په بدلېدو را بدلېدو سره حالات نه بدلېږي، د حکومتونو په بدلېدو را بدلېدو سره حالات نه بدلېږي، د فوج د مشرانو په بدلېدو را بدلېدو سره حالات نه بدلېږي. د حالاتو تبدیلي د چا په لاس کې ده؟ الله په لاس کې ده. ودې لکه لا حول ولا قوة دغه معنا ده. نو چې ښځه مالداره ده او خاوند یې غریب دی، د مالدارې ښځې غریب خاوند ته زکات ورکول جایز دي، بل سړی ورکوي. او دغه رنګې خاوند مالداره دی او ښځه یې غریبه ده، نو د مالدار خاوند غریبي حقداري ښځې ته که پر دې سړی زکات ورکوي، ورور یې ورکوي، ترې ورکوي، خورې ماما یې ورکوي، زکات ورکولی شي. ها البته ښځه مالداره ده، خاوند غریب دی، نو ښځه د خپل مال زکات خپل خاوند ته نشي ورکولی. خاوند مالداره دی، ښځه غریبه ده، نو مالدار خاوند د خپل مال زکات خپل ښځې ته نشي ورکولی. که یو بل یې ورکوي ورکولی شي. پلار مالداره دی او بچي غریبانه دي. اوس د مالدار پلار غریب بچي دو قسم دي، یو نابالغ دي، نو د مالدار پلار هغه اولاد ته، زامنو ته، لونو ته چې هغه غریبانه دي او نابالغ دي زکات نشي ورکولی. او چې د کم مالدار پلار کم زوی بالغ دی، لوري د بالغه ده او هغه غریبه ده، د زکات حقدار مستحقه ده، نو د مالدار پلار داسې بالغو زامنو او لونو ته چې هغه په خپله باندې غریبانه دي زکات ورکولی شي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي زما په امت باندې به داسې یو زمانه راځي، داسې یو دور باندې راځي، لا ينفع فيه الا دینار او درهم، چې په هغه زمانه کې به د روپۍ نه بغیر بل یو شی فایده نه ورکوي. نن سبا د پلار څوک پېژني؟ څه پېژني؟ روپۍ پېژني. د زوی څوک پېژني؟ څه پېژني؟ روپۍ پېژني. چې کوم زوی روپۍ نه راوړي زوی نه دی، چې کوم پلار مالدار وي څه دې راله کړي دي، کومه توره دې کړې ده. نعوذ بالله، بیا ورته پلار هم نه، ورورلیانې په پیسو باندې ختمېږي، خپلولیانې په پیسو باندې ختمېږي، تعلقات رشتهدارانې په پیسو باندې ختمېږي. نو دا عامه خبره ده چې پلار مالدار وي او د زوی سره داسې نالګي چې روپۍ ولې نه ورکوي، او هغه زوی غریب دی، نو د مالدار پلار غریب زوی ته زکات ورکولی شي. دغه رنګ زوی مالدار دی او نعوذ بالله بد قسمت دی، پلار سره نالګي ده، روپۍ هم نه ورکوي، نو زوی مالدار دی، پلار یې غریب دی، زوی مالدار دی او مور یې غریبه ده. نو د مالدار زوی او د مالداري لور غریب پلار ته او غریبي مور ته زکات ورکول جایز دي، ورکولی شي. دي نشي ورکوي، بل سړی ورکولی شي، عام سړی ورکولی شي. د مالداري لور غریب پلار ته که خپل ورور زکات ورکوي نو ورکولی شي، یا دوی ورکوي ورکولی شي.